لارډ لای او هغه د لارډ لپلسی او هغه د سوپر لارډ لای دا لیول فلینګ فیلډ نه دی. دا لیول فلینګ فیلډ نه دی چې یو سړی تا په جیل کې ساتلی دی. دا لیول فلینګ فیلډ نه دی چې نن د پی ټی آی نه تا د هغې انتخابي نشان بیټ واغسته. دا نه دی لیول فلینګ فیلډ. پی ټی آی سره زما اختلاف په خپل ځای، ما په کم 4 کاله د هغې د پارلیمنټ په فلور باندې په دلیل سره په ثبوت سره مخالفت کړی دی. خورونه د هغې دا مطلب نه دی چې یو سړی ته د خپل انتخابي نښې نه محرومه کې، یو سړی ته جیلونو کې بند کې، یو سړی ته دیوال سره ولګې. دا الیکشن دی، دا جمهوري، موږ د جمهوریت علمبردار یو، موږ د رول آف لا علمبردار یو. لہذا لیول فلینګ فیلډ، فیر الیکشن او صفا الیکشن دا د پاکستانیانو حق دی او دا د نگران حکومت دستوري ذمہ داری ده، د الیکشن کمیشن دستوري ذمہ داری ده چې د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې الیکشن کمیشن او نگران حکومت په هغې کې پوره نه دي ختلي. زما ته دا درخواست دی عزیزانو، دا وطن د نعمتونو ډک دی. دې وطن کې هر قسمه الله تعالی وسایل ایښي دي، صرف د لیډرشپ کمی دی. لیډرشپ زه ځوانانو ته وایم، ای ځوانانو په 25 کروڑ پاکستانیانو کې 15 کروڑ ځوانان دي. 15 کروڑ 15 کروڑ ځوانانو خاندانی سیاست مسترد کې، وراثتی سیاست مسترد کې. ای ځوانانو دا یو څو خاندانونه چې دا قوم غلام ساتلی دی او د تیرو 40-50 کالو په دې ملک مسلط دي. دا ملک یې غلام که، دا ملک یې غریب که، دا ملک یې ذلیله که. د دغې سیاسي خاندانونو نه بغاوت وکړئ. ای 15 کروڑه ځوانانو، تاسو لښکر یې لښکر. ای ځوانانو تعلیم ستاسو حق دی. ای ځوانانو سپورټ ستاسو حق دی، روزګار ستاسو حق دی، امن و امان ستاسو حق دی. د نشو او د جوارو نه صفا ماحول او معاشره دا ستاسو حق دی. انشاءالله زما ځوانانو سره وعده ده چې دا حق به انشاءالله جماعت اسلامي تاسو ته درکوي، د جماعت اسلامي امیدواران به تاسو ته درکوي. و آخر دعوانا